چې د سیند ویوړه خلک پورته دي ګلګیت طرف ته روان دی هغوی ولې او نوم یې نتکۍ وه وی ته خبر نه یې هغه نتکۍ که د سیند وړله وي نو هغې کته دربند طرف ته تله پکار دي که نه تاسو خو پورته ګلګیت ته روانې هغې وي د دې هر کار الټه و نو مونږ وکړو چې دا د سیند په پورته روانه کړي دسې نو عزتمندو زمونږ هر کار الټه دی الله فرمایي د قرآن په باره کې فبذلک فلیفرحوا په دې قرآن پاک دی خلق خوشحاله شي هو خیر مما یجمعون دا قرآن پاک غوره دی د هر هغه څه نه چې دا خلک یې د افتخار دپاره جمع کوي او دنیا باره کې الله پاک وایي مه خوشحالېږئ نو موږ په هغې خوشحالېږو په قرآن پاک دی الله پاک موږ خوشحاله کوي هغه شاعر وایي جھوٹے گر کو گر کہا اور سچے گر کو گور جھوٹے گر کو گر کہا اور سچے گر کو گور جھوٹے گر سے جب گیا لوگ مچائے شور اکم چی د دروغ کور دی د دنیا هغې ته موږ کور ویو اکم چی اصلي کور دی هغې ته موږ ګور ویو هغې ته موږ څه ویو بس دنیا الټه ده نو موږ دغه الټه روانی ہوں وی جھوٹے گر کو گر کہا اور سچے گر کو گور جھوٹے گر کو گر کہا اور سچے گر کو گور جھوٹے گر سے جب گیا لوگ مچائے شور چی دنیا نبی سڑیزی نو خلق چغی و باسی حالانکہ دی خپل اصلی کور تروان دے خپل آغا اصلی کور تروان دے خو منگ نا آغا اصلی خطا شے دے عزت مندو نو الله پاک فرمائی فبذالک فلیفرحوا پدی قرآن پاک دی خلق خوشحال شي هو خیر مما یجمعون دا قرآن پاک غوره دی د هر هغه څه نه چې دا خلک جمع کوي د فخر دپاره قرآن پاک د ټولو نه غوره دی هو خیر مما یجمعون جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی خیرکم من تعلم القرآن پتاسو کې ډیر غوره هغه څوک دی خیرون د اسم تفضیل صیغه ده سکولیان وایي سوپرلیټیو ډیګري ده خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تاسو کې د ټولو نه زیات بهتر هغه څوک دی چې بل ته قرآن پاک کوي یا پخپله یې زده کوي پخپله یې زده کوي او بل ته یې ښیي الله دې په دې زمره کې موږ راولي